الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتهائی محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې را چې نن زمونږ او د وحدان صاحب د په منځ کې مناظره په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم سره ده. من مخکې صدرانو صاحبانو تاسو ته شرایط موضوع پوره تفصیلات واوروله. ستاسو مخې ته راوستل زه به اول نمبر کې دعوه او دعوی کوله. اول نمبر کې ما خپل دعوه دیو ته ورم کړله، همدغه ما سره په بل کاغذ لیکلی زه به څو وضاحتونه د خپل طرف نه وکم او وحدان صاحب ته به درخواست وکم چې زما خبرې به غور سره واوري چې ځکه د کومو خبرو زه وضاحت وکم چې وروسته به د هغې په موږ باندې الزام ونه لګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهلسنت والجماعت علماء دیوبند د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. سله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته ورشي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، بیا مدینه منورې ته الله انسان ته توفیق ورکړي ورشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته چې ورشي هلته سلام عرض کړي. څنګه چې فقهای کرامو محدثینو دې ټولو سلام درخواست لیکلی دي، هلته سلام عرض کول لیکلی دي، دې سره د شفاعت درخواست عرض کول هم لیکلی دي. نو دغه ما ولیکل چې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت دا خبره مونږ د ځان نه کوو، فقهای امت ذمہ دار خلک چې کم دي مونږ به ان شاء الله ورځ په دې کې د معتزلو غونته کې د خوارجو غونته کې خپل استدلالات نه کوو. کوم چې فقهاو لیکلي، کوم چې محدثینو لیکلي، کوم چې مفسرینو لیکلي دي عقب وایو ان شاء الله. فقهای امت محدثین او اکابرین دیوبند په آداب زیارت کې په واضح الفاظ سره مسله لیکلي ده. دویم نمبر مولوی صاحب وضاحت نمبر 1 د قبر خواته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول یعنی د استشفاء د قبر نو کوم چې مونږ ویلا دا مونږ مستحب مستحسن ګڼو، فرض واجب یا سنت نه ګڼو، ضروري نه ګڼو. دویم وضاحت نبی علیہ السلام ته د لری نه غیبانه چغې وهل اوازونه کول برابر خبره ده که قبل الوفات یعنی دنیوي ظاهري ژوند کې یا بعد الوفات یعنی برزخي ژوند کې په دې عقیده چې هغوی عادتا اوري دا مونږ شرک ګڼو. په دې باندې زمونږ غیبه مناظره هم شوې ده په ریکارډ باندې. نمبر 3 مونږ مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله ګڼو، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لورتلل او مرادونه او حاجتونه ته غوښتل چې ما دا زما مدد وکا یا ما وبخا یا دا قسمه سوالونه کول دا مونږ شرک ګڼو، لہذا چې بیا دغه قسمه دلایل پیش کول ضرورت بني. وضاحت نمبر 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیوي ظاهري ژوند کې هم څوک راغلي او د دعا او د شفاعت درخواست یې کړی، نبی علیه السلام د هغوی دپاره د الله نه دعا غوښتلې ده. څنګه چې په ګڼو حدیثو کې ردی ذکر راغله د قرآن مجید کې ذکر دی، حکم دی باقاعده او دا شرک نه دی. نو دغسې د هغوی قبر مبارک ته د حاضرۍ دوران کې د شفاعت او د مغفرت درخواست کول هم شرک نه دی. وضاحت نمبر 5 نبی علیہ السلام ته د دعا درخواست کول چې تاسو زما دپاره د الله نه وغواړئ دا جدا امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک راغلي د الله پیغمبر ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه یا روزي مبارکې ته راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما دپاره د الله نه وغواړه دا جدا خبره ده. دویم او د نبی علیه السلام نه غوښتل چې ته زما مغفرت وکړه یا پلان کې حاجت مې پوره کړه دا جدا امر دی. اول جایز دی او ثاني شرک دی، لہذا دواړه ګډوډول نه دي پکار. شپږم نمبر د استدلال لپاره زم چې کوم آیات وایم ان شاء الله ورځ زبر استدلال لپاره مسلم حضرات پیش کوم چې زمونږ استاد په منځ کې مسلمي دا به په تاسو باندې ملازم وي چې کوم یو آیات پیش کوئ د هغې د لاندې به یو مسلم مفسر ښایي چې د استدلال کړی دی، ځکه هغه به نه کوو چې دعوه یو څیز وي او دلیل پې بل سره وړو. دویم نمبر ما دعوه چونکې ذکر لله زه به بیا خلاصه ویم چې د رسول الله صم قبر مبارک روزي مبارک ته د حاضرۍ دوران کې څنګه چې سلام عرض کول دا مستحب دي، سلام عرض کول مسنون دي، دغسې د شفاعت درخواست کول دا ورسره مستحسن او مستحب دي، جایز ورته وایو مونږ او ټولو فقهاو لیکلي. زه به په هغې د ځان نه استدلال نه کوم. اول نمبر دا زما سره قرآن مجید دی، پاره نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 64 دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کله چې دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کړو
جاءو راغلی وی دیوتا تفاستغفر الله بخنه غختلی وی د الله تعالی نم واستغفر لهم الرسول بخنه غختی وی دیو د پاره رسول ته راغلی وی ورته زمونږ د پاره د الله نه بخنه وغواړه لوجد الله تواب الرحیم نو خامخه به منتبه وی الله تعالی توبه قبلون کې رحم کوونکې مولوی صاحب دا زمونږ استاد سند د بنیاد دردارلوم دیوبند بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتری رحم الله دی وی که څوک دا آیات د دنیا سره خاص کوي دا د قرآن د نص د صرف د دنیوي ظاهري ژوند سره خاص کوي روزي مبارک خواته راتلل او درخواست کول د دین هغه مستثنا کوي وای دا د قرآن د نص نه انکار کوي وای رسپه نمبر 5253 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك क्योंकि इसमें किसी की तखसीस नहीं आपके हमासर हो या बात की उम्मती हो د صحابو سره خاص نه لږ صحابي ورازي دعا درخواست وکي بلکې رستدي خلک هم روزي مبارک تراتله شي دعا درخواست کول شي اور تخصیص हो तो क्यों क्यों कि तखसीस भी वली आपका वजूद तरबियत तमाम उम्मत के लिए ऐसा एकसा रहमत है कि पिछली उम्मतियों का आपकी खदमत में आना और इस्तिग़फ़ार करना और कराना जब ही मुतसव्वर है कि आप कब्र में ज़िंदा हो और अगर अहले असर के साथ ही फजीलत महसूस थी तो आयत अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कि दोनों जुमले जुदा जुदा आपके हद पर ऐसे तरह दलालत करते कि इंशाल्लाह कुरान के मानने वालों को तो गुंजाइश इनकार नहीं रहती मौलाना नानूती से हुज्जतुल इस्लाम फरमाई द कुरान द मनून को द पारा द इनकार हिस्सा अगर गुंजाइश निश्तरे دویم نمبر مولوی صاحب زب استدلال پیش کوم مخکی او صرف یو قاعده تاسو مخې ته راولم دا تقریبا چې تمام علماء کرامو کړی دی او دا قاعده تمام اصولیونو لیکلی ده زبې د علامه کوثری او د امام عابد سندری مولا په حواله سره دلته ذکر کما د قران مجید آیات ولوستو دا غي د لاندې ټولو د لیکلی دي وترك المطلق على اطلاقه مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا بحجه مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کولش په دې باندې اتفاق د اصولیین او تمام اهل حق او مطلق چې دی هغه مقید کول چې را د دنیا سره دنیوي ظاهري ژوند سره خاصو روسته برزخ سره نه دی وای دا دلیل غواړي قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل هم دغه څه غواړي څنګه چې مونږ پیش کړی دی لہذا دې خیال ساته یو ما ابي حیات پیش کړو استدلال لپاره دویم نمبر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 2 صفحہ نمبر د 517 ये आयत अगरचे खास वाक़े मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है लेकिन उसके अल्फाज से एक आम ज़ाबिता निकला है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाए और आप इसके लिए दुआई मग़फ़िरत कर दे उसकी मग़फ़िरत ज़रूर हो जाएंगे और आन वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी जैसे आपकी दुनियावी हयात के ज़माने में हो सकते थे इस तरह आज बेरोज़ अक़दस पर हाज़िरी से हुक्म है वहीदीन ज़ाबिता मालूम मशहूर नबी खिदमत हाज़िर और दुआ द मग़फ़िरत दरख्वास्त हो कि नबी मग़फ़िरत दुआ हो कि मग़फ़िरत बे अल्लाह कई और नबी सलाम पर खिदमत की हाज़िरी संग च पर दुनियावी ज़ाहिरी ژوند کې وا تک کسینه نم روزي مبارک کې تو ورتلل دا کیږي مولوی صاحب کې د تاسو شرک وای مفتی شفیع صاحب رحم الله تسوي واضح کوي دریم نمبر مولوی صاحب دا یو بل دیو بندې پېښ کوي له سنن جل نمبر 10 صفحه نمبر 458 में دقه पेश के ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ووجه الاستدلال بانه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بعد موته كما في الحديث الانبياء الى اخره بيوي فثبت ان حكم الايه باق بعد وفات صلى الله تفصیلی دلایل راوړي وي ثابت شو چې بهش که حکم د دې باقی د رستر وفات د نبی علیہ السلام فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده ويستغفر له الرسول پس پکار دی چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړي چې زیارت وکړي د قبر د رسول الله سلام او بخنه وغواړي د الله نه او بخنه وغواړي دغه لپاره رسول دا علامه عثماني لیکي زمونږ استاد د نیکه حیثیت لري نن به خپل نیکه د خپل پلار روحاني نه انکار نه کوم مولوی صاحب دا زما سره مولانا رشید احمد صاحب دی احسن الفتاوا مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 561 دا دیم لیکي د قیات نه فسبت ان حکم الایات باق بعد وفاته صلی الله علیه وسلم پیم بغیر من ظلم نفسه ای یزور قبره ويستغفر الله عنده فاستغفر لهم الرسول او د قیات نه به استدلال کوي دا مولوی صاحب زما سره تفسیر قرطبی دی تقریبا تمام مفسرین څومره چې سلف دي څومره چې زمونږ کابیر دي مولوی صاحب هغه ټول واقع د عربي ردی د لاندې نقل کړي د آیات بغیر څه قسمه نکیر نه او بیا دغه نه استدلال کوي ولو انهم ظلموا پاغي باندې روایت راوړي دا تفسیر قرطبی دی د دې جلد نمبر 6 دی مولوی صاحب صفحه 4 نمبر 439 دیم دغه نه استدلال کوي دغه رنګ مولوی صاحب تفسیر د بحر المحیط جلد 3 صفحه 296 میں استدلال کوي شعب الایمان کې مدقه آیات راوړي امام بیهقی مشهور محدث صفحه نمبر 1517 په دغه کې استدلال کوي هم دغه رنګ مولوی صاحب شفاء السقام امام مالک رحم الله نے استدلال نقل کوي صفحه نمبر 214 امام مالک رحم الله د آیات نقل کور دین استدلال
مولوی صاحب دا زما سره وفاء الوفا جلد 4 صفحه نمبر 215 ام د دقه آیات نه د هغه زمانی محدث دغه زمانی مفسر ورنه استدلال کوي ام دغه رنګي ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مفتی صاحب ته خو زه اولنۍ خبره دا کوم چې تاسو چې کومه دعوه پیش کړه په دعوه کې مدارک د موضوع دپاره د محمول د ثبوت په ځای باندې تاسو ولا حکم ثابت کړه. حالانکې دا ستاسو دا کتاب دی دا ساجد نقشبندي صاحب لیکلی دی او ستاسو کومه مناظره شوې وه په کرامات اختیاري او غیر اختیاري باندې دې کې تاسو اول موضوع محمول له ثابت کړی دی. مسله خو دلته کې ستاسو په دغه باندې د په انکار باندې ده نو محمول مو موضوع نه نفي کړی دی او لاندې مو بیا حکم لګولی دی او دلته تاسو تداخل وکړو د موضوع د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تاسو حکم ثابت کړو د موضوع دپاره. دا د علم المناظرې په روح سره صحیح خبره نه ده. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا خبره وکړه چې مونږ د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې د شفاعت درخواست مستحسن او مستحب ګڼو. دا زما سره خلاصه کیدانی ده. دا د فقه یو کتاب دی. دې کې په صفحه نمبر 4 کې دی لیکلي والمستحب مستحب دې ته ویل کېږي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى وما احبه السلف. مستحب دې ته ویل کېږي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی او بل ځل یې پرېښودلی او سلفو دا محبوب ګرځولی. نو ته به ما د یو ځل دا قول د الله د نبي نه وښیې او انشاءالله زما په دعوه کې به هم دا خبرې چې د الله د نبي نه دا ثابت نه دي د صحابه کرامو نه ثابت نه دي د قرآن نه صراحتا ثابت نه دي چې لفظ د استشفای د عند قبر النبي تذکری او د هغې سره د شفاعت ثبوت د الله د نبي دپاره شوی دا انشاءالله العزیز دا زما دعوه د اول نه تر اخرې پورې به زه دا وایم دا ما د ثابت نه کوي انشاءالله. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم ستا ډېرې خبرې هغه په خپل ځای باندې لاړې خو زه یو تپوس کوم. دې مولانا صاحب دا کتاب لیکلی دی او ستاسو به ورسره ملګرتیا تعاون به ځکه چې ستاسو دغه یې ورسره لیکلی از افاده ستاسو د طرفه چې دی د دې یو قسم توثیق دی په دې باندې. دې کې دې لیکلي دي اول لیکلي استمداد د استمداد په اقسامو کې بیا لیکلي توسل د توسل په اقسامو کې بیا لیکلي استشفا. گویا استمداد مقسم دی یو قسم استشفا بل توسل دی. بیا چې بزرګانو د توسل د قسم د لاندې تا استشفا دی راوسته نو ګوره دا یاد ساته د یو مقسم د اقسام په خپل مابین کې د یو بل سره تضادي. استمداد مقسم او اقسامو کې تضاد پکارو او تا بیا قسیم د شی دا د قسم د شی وګرځو چې کله دی دا توسل د لاندې استشفا راوسته. د دې جواب به علمي جواب وکړي. یوه خبره دا ده په دې کې دا خبره وکړله شوه چې دا استشفا د توسل قسم دی او دا نور الحسن شاه بخاري صاحب ستاسو مشر دی توحید اور شرک کی حقیقت دی کتاب کې دی لیکي وای بزرگانو یہ توسل شفاعت کی قسم ہے. دې دا شفاعت مقسم ګرځي توسل ولا قسم ګرځي او دلته کې دا مولانا صاحب لګېدلی دی د توسل مقسم ګرځول شفاعت ولا قسم ګرځول. اوس بلې خبرې ته وکړې د دې دواړو نه یو خبره دا معلومه شوه چې تاسو توسل استشفا په منځ کې قول د ترادف کوئ. د دې نه دا خبره معلومه شوه. حالن کې په دې کتاب کې دا شیخ سرفراز صفدر صاحب په تسکین الصدور کې دی په دې صفحه کې لیکي وای بزرگانو شفاعت کی درخواست قبر کی قریب ہونی چاہیے او بیا لیکي توسل چې هغې دپاره قبر کې پاس حاضری کی تخصیص کی کوئی وجہ نه. په توسل کې بزرگانو دا ضروري نه ده چې قبر خواله به ځي هغه بعید نه هم کولی شي قریب نه هم کولی شي او په دې ځای کې تاسو دا دواړه یو شی ومنو. نو زه اوس تاسو ته دا وایم دا استشفا د بعید نه ته په دې کې قایل کېږي که نه قایل کېږي ولې توسل خو به ته د بعید نه قایلې. د دې خبرو جواب به راکړي. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم چې ته وې چې شیخ قاسم نانوتي صاحب د دغې آیت نه استدلال کړی. زه خو اولنۍ خبره دا کوم دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب کتاب دی آب حیات په دې کې دی لیکي رسول صلی الله علیہ وسلم کا حیات دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیات دنیاوی سے حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا. دا په دې کتاب کې شیخ قاسم نانوتي صاحب دا لیکلي دی. خو ګوره په دې کتاب کې تا چې دی به ما ته په پېښور په مناظره کې د دې نه د فتوا پیش کوله چې په دې کې د په ده باندې فتوا ورکړې ده چې په دې سړي پسې مونځ نه کېږي. زه وایم ده ویلي دي چې څوک حیات دغه چې دی حیات برزخي نه مني په هغه پسې مونځ نه کېږي. نو په دې ځای کې خو تا په هغه باندې فتوا ولګوله په حیات النبي کې تا د هغه موقف وانخېسته. په حیات النبي کې ستا فتوا کې شیخ سرفراز صفدر د هغې په فتوا کې شیخ قاسم نانوتوي صاحب راغی او دلته ته اوس ځان استدلال کې. یو خبره ده دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب عجوبه 40 دی په دې کې دی لیکي شهید اس بدن سے زندہ نہیں شهید د دې بدن سره ژوندی نه دی او بیا ورته لیکي हाँ जन्नत में उनको दूसरा بدن मिल जाता है.
دا شیخ قاسم نانوتی صاحب دلته دا خبره به صبر دی کتاب د المسلک المنصور 166 کی دی لیکي معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے جسم عنصری سے اس طرح جو استدلال کیے دے جسم عنصری دغه په جسم عنصری نه جسم مثالی دی ولګیدو وای د معتزله موقف دا دی چې هغه جسم مثالی مني نو ګویا چې ستا شیخ سرفراز صفدر په شیخ قاسم نانوتی سے باندې فتوا ولګوله چې دی په دې مقام کې معتزلی دی او په دې کتاب کې دا تحقیق المتین د استاد مولانا محمد امین صاحب دی په دې کې دی لیکي وای بزرگانو یہ عقیدہ ان منکرین حیات معتزله کا واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے د شهید جسم ته میت ویل او شهید چې دغه د لپاره جسم مثالی منل دا د معتزله موقف دی نو زم په دې ځای کې تاسو لګیدلی استاد شیخ سرفراز صفدر صاحب هم او استاد تحقیق المتین والا هم د سکړی دي شیخ قاسم نانوتی صاحب ته معتزلی ویل دي د قرآن نه ورته منکر ویل دي نو که په یو ځای کې تر استدلال کې بل ځای نه مني نو دا کومه فلسفه ده دا کومه فلسفه ده دا غینه باز دا خبره کوم زما د جانبه جواب دعوه واخله زه جواب دعوه کوم په قضیه حمله کې د صالبی سره او بیا په تصریح د کیفیت النسبت کې زه مراد مطلقه اخلم مطلقه عامه اخلم په مقابله د سکی د دایمي کې چې کله تاسو ثبوت چې دی هغه په طریقې د دوام شي هم دنیا کې هم برزخ کې هم آخرت کې نو زه د دې په عوض کې په مقابله کې مطلقه عامه او یا وقتیه مطلقه سره دا خبره کوم زه ګوره زه نفي کوم فی البرزخ د استشفاء من النبي او د هر د پنشدنه که قریب او که بعید وي او بیا دا وایم په عربی کې الاستشفاء ليس بثابت في البرزخ من المدفون سواء عند القبر ام لا بیا زما د طرفه چې د موقف بدار شي چې ذکر د استشفاء عند قبر النبي من النبي صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی نه د قرآن نه نه د حدیث نه نه د صحابه کرامو د اقوال نه او نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه او دا د استدلال د پاره سلور مضبوط طرق دی د دې نه ان شاء الله ما ته ثابت کا په هغه ټیم به مې در سره منلې او ان شاء الله العزیز زما دا یقین او اعتماد دی چې دا براته ثابت نه کی دا بیات ساتي او زما د جانب حکم وره یو حکم منطقي دی حکم منطقي څه ته ویل کی اسناد امر الى امر اخر ایجابا او سلبا زه په دې ځای کې استشفاء چې دی دا د نبی نه فی البرزخ نفي کوم نو زه د حکم سلبي قائل یم بیا که چېرته حکم اصولي وي خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین مکلفین بالاقتضاء والتخیر په دغه ځای کې داسې خطاب د الله د جانبه صراحتا نشته البته تضمنا اشارتا زه به ثابتوم ان شاء الله او هر چې د فقهاو په عبارت سره نه کې زه داسې وایم باقوال الفقهاء والعلماء من السلف والماخوذ من العرب من العلماء العرب والديوبند هغه داسې چې الاستشفاء والسؤال من المدفون شرک دا الفاظ سری دا به ان شاء الله زبر د علماو نه ثابت کم دا غینه باز دا خبره کوم چې تا چې کوم آیت کریمه وی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله باغی باندې چې تا د شیخ قاسم نانوتی صاحب قول پیش کو ما شیخ قاسم نانوتی صاحب ته په جسم مثالی کې معتزلی ویل دي تا ورته چې دی هغه شهید د پاره چې کله هغه د جسم د میت قول کو تا ورته معتزلی د قران د منکر وي او عذاب قبر مناظره کې تا ویلو جسم مثالی منل دا د معتزله قول دی دا د منکرین حدیث قول دی دا د قادیانیانو قول دی نو تاج شیخ قاسم صاحب ته داسې القابات ورکړه وست څنګه استدلال نسی او پادش مفتی شفیع رحم الله هغه د دې آیت د لاندې لیکلي ثم یمیتکم ثم یحییکم د دین هغه مراد د دنیا ژوند او د قیامت ژوند اخیسته دی او په دغه ځای کې ستاسو قول دار چې څوک د دنیا ژوند دینه مراد اخلي او دارنګه د آخرت ژوند مراد اخلي او د برزخ ژوند مراد نه اخلي د عذاب قبر نه منکر دی نو مفتی شفیع رحم الله ستاسو په نسبت د عذاب قبر نه منکر دی او دغه شان د نور علما دی پیش کړ دغه په عوض کې به تزن نور حواله جات خیم خو زه دا ویم د قران حدیث د صحابه او د امام ابو حنیفه رحم الله نه دا مثلا نه ده ثابته او ان شاء الله زه به ثابت کوم چې علما دې ته شرک ویل دي ولو انهم ظلموا د آیت چې دی وي د آیت باره کې زما خبره واخله ولو انهم ظلموا ته د آیت عام دی زم بالفرض کدا آیت عام شي دا مقدم نو دا ورپسې آیت به عامي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم کداغه آیت دی عام واخستو نو واستوي چې زما استاد مناظره فیصله به خلک عوام بچ دینو په میډیا باندې کوي نو تا فیصله د الله په نبی په قول باندې ونه کړه یا خو بداوي تا فیصله چې د الله په نبی باندې ونه کړه او فیصله دی الله نبی ته ونه سپارله یا بداوي چې دا مخکې آیت عام نه دی او یا بداوي چې زمانه نعوذ بالله کفر صادر شو ولی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا ورپسې آیت بم بیا عام منی که چرته ورپسې آیت عام نه منی دا تالی باطل مقدم مثل د دې نه مخکې وګوره بل دلته لفظ جاءو کا راغله جاءو قبر کا نه دی راغله بل ګوره د ثبوت د استشفاء عند قبر النبي د پاره په دې آیت کې رایحه نشته رایحه بوی پکې نشته د ثبوت د پاره بل زدا خبره کوم
تا چې د دې نه کوم استدلال وکړو د استدلال دپاره څلور طرق دي په څلور طرقو کې ستا کوم یو د استدلال طریقه د مراده ده په دې ځای کې د هغې وضاحت به وکړي بله خبره زما دا ده که چېرته دا آیت عام شي دا مقدم شو د سورې حجرات هغه آیتونه به هم عام شي چې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون کم خلک چې ای نبی ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د بیبي عایشې هغه کمره ده الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد د وحدان صاحب عادت دا وی هر مناظره کې د خپل موضوع نه په هر مناظره کې تېخته کوي نه خو در دعوی پته لګي نه د دلیل پته لګي د زمونږ سره مناظره شوی په یاد روح باندې الته نسمت المؤمن باغی کې لګیاو حیات النبی باندې نسمت المؤمن کې لګیاو حیات النبی ته نه راتلو نن چې استشفاء ترالو د حیات النبی ته منډي وای زب قبر ته منډي وای حیات الشهدا چې کوم عنوان دی هغې ته راشه اسې ګډوډو خبرو به ځان نه خلاصوي دویم نمبر ونی صاحب د ټایم به لږ ودرېږه جوابي دا هم لږ راولېږه ټایم به صاحب وایي نه لږ ودرېږه دویم نمبر مولوي صاحب دا ټول بحث به خلک اوري پلانکي دا لیکلي پلانکي دا لیکلي د تضادات هغه تضاد هغه ټیبونه په دې باندې مزه یې کوو انشاءالله ولې چې وخت راشي دغه هم درته یو ځل نه درې څلور پیرې ښودلي هم دي چې ستاسو دا ټول ګپ شپ په دې وخت کې د کتابونو وضاحت چې کې خپل دلایلو ټیبونه ځي راشه اصل مسلې ته په واضح الفاظو کې تعالی ما درکړه چې د رسول الله صم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي فقهای امت اکابرین امت علماء دیوبند ټول په خپلو کتابونو کې لیکلي ده په دې کې په کوم ټکي ته نه پوهېږي ووایي زه درته وضاحت وکړم د جواب دا ورکړل چې شفاء من النبي عند قبر النبي ثابت نه ده د قرآن او حدیث د فقهای کرام حکم دې ته علماو شرک ویلی دی ګوره ما د استحباب حکم ولګو در شرک په کار دا چې اوس یو قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل راوړي چې د نبي سم قبر ته ورتلل د لرې نه خبره نه ما مخکې واضح کړله تنقیحات او دعوه مې منقحه کړله چې لرې نږدې خبره زما اوس ته نه ده عند القبر بلکې موضوع دریم نمبر شرط لیکلی شو چې د موضوع نه به خروج شکست ګڼلی شي نو هغې له به راځو زه به ستا دلایل وزګوره به مولوي صاحب یو دویم نمبر ویره خلاصه کیداني لیکل ته ټول عمر د دغه خلاصه کیداني او د دغه ابتدایي کتابونه نه راوځي لږ دا شامي هم راغله بلکې خلاصه کیداني ول هم لیکل خو عبارت دې پوره نقل نه کو دا د مستحب تعریف کوي چې دغه هم دی ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم وتر اخره دویم ما احبه السلف اگر چې دا سلف خوښ کړي وي یو کار سلف خوښ کړی دغه مستحب دی دا شامي دی زما استاد مذهب مسلم کتاب دی یو خبره راخلي بله پرېږدي بیا ما ته وایي د نبي علیه السلام نه بخې ظالمه قرآن مې پیش کړو لږ صبر وکړه حدیثو به مې انشاءالله ورځ تا ته انبار لګوم اوسو هغه به مو ګورې دویم وایي چې نبي علیه السلام په خپله کړی نبي علیه السلام خپل قبر ته خو نشي راتللی البته د رسول الله صلی الله حدیثونه به زه تا ته ښیم چې دې نه ثابتېږي په دې طریقې سره مخکې به ځو بیا دې لاړو استمداد او استشفا دي کې تضاد دی هغه کې مولوي صاحب ګوره هغه ستا کتابونه هم لیکلی دی چې ترادف دی که تضاد دی خو هغې ته نه ځو هلته هغه الفاظو کې نه خلو اصل راځو زما ستا باس نه په استمداد کې دی زما ستا باس نه د توسل کې دی زما ستا باس په هغې خاص صورت کې دی چې هغه استشفاء د قبر نبي صلی الله علیه وسلم دی لہذا اقه صورت راواخله په هغې کې باس کوو د بیا ډېر ښه جواب وکړو وایي نانوتي صاحب رحم الله اصل موضوع نه تېښته وکړله وایي تا ورته هغه ځای کې کافر ویل هغه ځای کې نعوذ بالله نعوذ بالله تا ورته په خپلو کتابونو کې قادیانیانو سره تشبیه ورکړې نه دی حق جلد 175 زه پیش کولی هم شم خو وخت په هغې باندې نه ځای کوم دې په ضولیاتو پسې مین خلا دویم نمبر قاسم نانوتي رحم الله الحمدلله زموږ مشر دی تر هغه عبارتونه چې د موضوع سره تعلق نه سي د دې ځای کې مه راچوه چې کم په استشفاء په عنوان تا ته د قاسم نانوتي عبارت معلومي میدان ته راوړه چې په هغې باندې بحث وکړو اخوا دې خوا مزه بیا د دې نه پس دی رالی وای مفتی شبیر رحم الله ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم په دې ځای کې وایي تا ورته راځه قبر منکر ویلی هلکه دا موضوع شسته شروع ده قسم دی د خپل خلک به په تا پسې خاندي چې دا ته څه شی وی ولو انهم ظلموا باندې بیا بحث کړو لاړو هغه ځای کې ته بسترې په سر تلله بیا وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک او دا دواړه به یو ځای کې نو بیا به مولوي صاحب دا دوه حکمونه جدا جدا دي یو عام دی بل خاص دی دواړه یو ځای کول آیاتونه چونکې دواړه حکمونه جدا جدا دي بیا هغه یو ځای کول د یو په بنیاد باندې د بل نه انکار کول دا خالص دجل دی د هغې نه کار مه اخله بیا وایي جاؤک دی جا قبرک نه دی ای مولوي صاحب دا رسول الله صم په خپل قبر مبارک کې نه دی پروت تا خو بیا د حیات النبي هغه مناظرې له راغلې چې په روزه مبارکه کې چې کوم جسد مبارک دفن دی دغې ته نبي نه وی بیا د هغې نه انکار کوې که څنګه تیر کې هم چې کتابونه پیش کړي بهرحال مولوي صاحب په بوسو کې اوبه بوتلې دغه به خلک وایي په دوو کتابونو راغی درېیم ما یې له سنن پیش کړو هغې هضم کو اصل الفتاوی مې پیش کړ تفسیر قرطبي بحر محیط شعب الایمان شفاء السقام کې امام مالک رحم الله دا ما پیش کوو چې امام مالک رحم الله شفاء السقام
د دې صفحه نمبر 200 چې دغه آیات نقل کړي دغه د لاندې استدلال کې ولو انهم ظلموا انفسهم امام مالک رحمه الله فرمایي د دې نبی اسلام قبر مبارک تراتل شفاعت درخواست کول مراد دي دا مولوی صاحب زما سره یولسم نمبر نشر الطیب زمونږ استاد ټول روحاني نکاح دا په خپل کتاب مشرک خو ورته نه وای کنه د دې صفحه نمبر 242 43 دا دغه سی واضح عبارت پیش کوم چې غب سب نه لګوا د سلی کی هغه عبارت نقل کی پوره تفصیلی روایت درسته به پیش کوم ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤ کہ بستغفر الله الى اخری بیا وای اور اس میں آپ کے پاس اپنی گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں پھر 2 شعر پڑھے اور ان میں محمد بن عرب کی وفات 228 ہجری میں ہوئے او دا زمانہ چرے د خیر القرون دا اور خیر القرون کا زمانہ تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا ما مستحب لیکلی او د شامینه می درته پیش کړه خلاصه کې دانی نه روزه هغه مخکې عبارت دی پرې خو د نیمه مخری خیر الفتاوی دا د چا څنګه چې تاسو سره د وفاق المدارس در سره د خیر الفتاوی چې لیک صفحه نمبر 157 کې دیم لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر خوا ته راتل دغه آیات ته استدلال کوي مولوی صاحب دغه رنګ فضائل حج تبلیغی جماعت والا دا خلک بوازی الفاظ سره واوره دہلی کی صفحہ نمبر 136 دق آیات نقل کی سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور وسلم کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کرے جمہور علماء اس کی جواز کے قائل ہے اور بیا ام دق آیات نقل کی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول دق آیات نا شیخ الحدیث ابراہیم اللہ استدلال کی هو هغه مشرک نعوذ بالله نه پویدلو تاسو نو نوې نوې طریقې زده کوي دغه رنګ مغنی ابن قدامه دا تحریرات حدیث خپل نکنه کنه انکار کې تحریرات حدیث اقم دقه آیات نه ام دقه آیات دلاندې دغه روایت راوړي او استدلال ورنه کوي نن وایا خپل نکه خپل ځان کې سند بيخي باطله ختمه خو ټیک ده که نه باطله نه ختمه بیننا مسله تسلیم کې زد مکوه دا مغنی المغنی ابن قدامه د دې صفحه نمبر 313 213 دا جلد نمبر 5 دی دیم د آیات نقل کوي ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله الى اخره بیا وي هغه کس راغی نبی اسم قبر ته بخیر القرون کې ورته وقت جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي شفاعت درخواست د رسول الله د قبر په خوا کې وکړو دا مولوی صاحب زما سره 14 نمبر محق التقول د دې مولوی صاحب علامه سیندی رحم الله په صفحه 124 باندې دقه آیات راوړي وګ شورته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله بیا وی بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة على شمول الآيات لما بعد الموت والأنبياء مخکې مې قاعده ذکر لله تواب الرحیم بما قبل الموت تخصیص بدون حجة عن هوا دی وی څوک چې دنیا سره د تخصیص کوي د خپل خواهشاتو نه کوي د شریعت د قاعده لاندې نه کوي به قاعده نقل کوي وترك المطلق على اطلاق مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا و اذا دی په عموم باندې اهل حق متفق دي وحدان سبو او بیا وی ولا حجه داونه تقول څوک چې را مقید کوي د دنیا ظاهري ژوند سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة بلکې فقهاء تمام مذاهب حتى حنابلة على شمول الآيات الوفات هغوی دا آیات عام ګڼل ولي والانبیاء واحياء في قبورهم يصلون دا والا مولوی صاحب زما سره تفسیر النسفی د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 1 صفحه نمبر 367 دا دیم وی ولو انهم ظلموا انفسهم دې دلاندې وی هغه تعبیر هغه او ویل خبر خواته وقت ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبري قد غفر لك اواز ورته راغی الله رب ذل جلال تا بخنه وکړه دا قرآن مجید آیات دا غي دلاندې ما ته کم از کم 14 مفسرین پیش کړل اکابرین دیوبند من پیش کړل دا غي د مخکې د څه څوک مې نه پیش کړل چې صرف زمونږ یو تاسو یې دمنئ تا ته زما چیلنج دی دی آیات دلاندې یو دغه مفسر پیش کړي چې مسلمي اسی کو توبه نه رالي چې هغه د لیکلي وي چې د رسول الله صلی قبر مبارک ته راتلل شفاعت درخواست کول چې ته زما لپاره د الله نه شفاعت وغواړه دا شرک د چیلنج د زما تر مسلمان زراعت کې وغواړي دویم نمبر زر اعظم احادیث تو وحدان سے ویلو ول احادیث پیش کړه زما سره ابو داود شریف جلد نمبر 1 دے صفحہ 286 دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد الله علیه روح حتى ارد علیہ السلام زما قبر مبارک تسوک راشي سلام مو زور ته سلام جواب ورکو دا ول استاسو پنځپیرانو مسلک الله کبر استاسو مشر اغلی کی شیخ طیب صاحب پر اس طرح قبرستان میں جا کر سلام کرنا در اصل دعائی مغفرت ہے کیونکہ وہ سلام نہیں بلکہ یہ سلام صرف دعا ہے ګوره هغه سلام تری دعا ویلا السلام علیکم دا سپورت ہوا ہے دا هغه طرف نه ورته وعلیکم السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح مرفوع حدیث کې صفحه نمبر 37
ټیم ودرو چې دی خبرې کوي ښا دا هغه طرف نه ورته جواب هم ملاو شو ګوره د دعا درخواست هم وشو د دعا جواب هم ملاو شو دا د قبر د مرفوع حدیث نه او دا زما سره نشر الطیب صفحه نمبر 200 د پرې تلخ هغه نشر الطیب صفحه نمبر 200 کې علامه عثماني صاحب رحم الله مولانا شفاعي تنویر رحم الله دغه نقل کوي صفحه نمبر 200 دی کې لګ راوړو خو مولوی صاحب دغه روایت ز په ګڼو سره خو دې سم خو دلته هغه پر एकदम صرف تنویر بابا اوره دغه حدیث نه استدلال کې په استشفاء باندې وایو را دی वही तलखीस मजमूई रिवायत से अलावा फजीलत हयात व इकरामी मलाइके के बरज़ख में आप वसल्लम की ये मशागिल साबित होती है आमाल उम्मत का मुलाहजा फरमाना नमाज पढ़ना गज़ा मुनासिब इस आलम के नोश फरमाना सलाम का सुनना नज़दीक से खुद और दूर से बजरिए मलाइके सलाम का जवाब देना ये तो दाइमन साबित है और ब्या वही अगाशार नकल की मैं कसम कहता हूँ कि आपके पास मज़ार शरीफ पर कोई शकिस्त हाल दुआ के लिए अर्ज़ करने को नहीं पहुँचता मगर इसकी शकिस्तगी की इस्लाह हो गई इस तरह से कि हयात बरज़खिया की सब आपने सुनकर दुआ पर मैं और कामयाब हो गया नबी सल्लल्लाहु दुआ वकला